په پاکستان کې د زرګرانو مرکزی اتحادیه وایي چې د تیر یوې هفتې راځي په خیوات کې د سرو زرو بیې په ښکته روانې شوې دي او په یوه هفته کې د یوې تولې سرو زرو بیه 10,000 او 400 روپۍ غورځېدلې ده. د زرګرانو د مرکزی اتحادیې په بیان کې ویل شوي چې د ګل پروز خم د یوې تولې سرو زرو بیه کې 600 روپۍ کمې شوې دي. د بیان له مخې د سرو زرو د بیې راټیټېدو وروسته دا مهال پاکستان کې د یوې تولې سرو زرو نرخ 2,09,400 روپۍ دی او 10 ګرام سره زر بیا په 1,15,520 روپۍ خرڅېږي. د پیښور د اندرشیر بازار یو زرګر حاجی مشتاق وایي چې په نږدې ورځو کې د پاکستاني روپۍ نرخ زیات غورځېدلی و چې ورسره د سرو زرو بیې په بره تللې وي، خو وایي چې د یوې هفتې راسي چې د ډالر بیه راښکته شوي نو د سرو زرو نرخ هم ورسره په ښکته راغلی دی. د اندرشیر بازار د زرګرانو د اتحادیې عمومي سکرټر بختیار اوپران په 2 سپتمبر ویلي چې دا مخال یوه توله سره زر په 2,10,000 روپۍ خرڅېږي. د هغه وینا و چې د کله نه چې پاکستان کې نګران حکومت جوړ شوی له هغې را په دې خوا د سرو زرو د یوې تولې بیه کې 10,000 روپۍ اضافه شوې ده. په دې وروستو کې د پاکستان روپۍ ارزښت په چټکۍ سره غورځېدلو او یو ډالر په خلاص مارکیټ کې 330 روپو او د بانکونو دننه 300 روپو ته رسېدلی و. حکومت وایي چې د تېر یوې هفتې راڅخه د پیسو د غیر قانوني کاروبار او سمګلینګ په ضد عملیات پیل کړي چې د هغې له امله اوس یو وارې بیا د ډالر نرخ په ښکته راغلی دی. د ګل پروز پاکستان کې د بانکونو دننه یو ډالر په 301 روپۍ او 14 پیسو تبادله شوی و او په خلاص مارکیټ کې بیه بیا 300 روپۍ وه. د اندرشیر بازار د سرو زرو کاروباریان وایي چې پاکستان ته سره زر د نورو هیوادونو نه راوړل کېږي، د هغې پیسې دوی په ډالرو کې ورکوي او چې کله د روپۍ ارزښت کم او ډالر بیه زیاته شي نو اغېز یې د سرو زرو په نرخ هم کېږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400